الله پیغمبر فرمایي د اوم کال نواله تر د لسم کال پورې به بچی ته وایي چې مونږ وکړه. نو 3 کال استا سره د تربیت شو، په دې کې د بچی تربیت وکړه. د بچی تربیت به 3 کال څنګه کومه لاره تبه مسکه او بچی ته به دې حکم کوي چې مسکوا. دا خو حکم نشو چې تبه نه کوي بچی به دې کوي. بیا به ته خپل په منځه ودرېږي عملاً به بچی ته مسخه چې بچی موږ د سکیږي. نو چې ته ورځه کې 15 وخت مسکه اتا ته ګوري 3 کال به هغه تا ګوري. او چې ته جمعه ته ځې لاس نه به ځان سره نیولې نو 3 کال به جمعه ته بوزي او راولي. نو 3 کال به په جمعه کې کېنی، 3 کال به د جمع په صف کې ودرې، 3 کال به د عالم د استاد مخه ته کېنی. په دې 3 کالو کې به ته خپل منځونه کوي، بچي به منځونه کوي، ته به هم اوسنی مسکه بیا به سمولي، بچي به هم کوي، ته به سهار مسترا پاسي، بچي به هم را پاسي. نو چې 3 کال دا ډیپټي ته د بچي وکاو په دې طریقه ته د بچي تربیت وکا نو وضربو هم ته ضرورت هم نه پاتې کیږي. اصل مقصد دلته رسول الله مبارک تربیت او چې 3 کال تربیت وکا، یعنی مطلب دا دی چې دا 3 کال تربیت ضروری دی. زه د حدیث نه دا نقطه راو باسم چې ترسو پوری دی د بچي تربیت نه کړه تر هغه وخت پورې وهل مور کوا. الله پیغمبر فرمایي وم نواله لسم کال پورې تربیت وکا، اوس کده د تربیت ونه شنو اوس ولا سزا ورکا. خو تربیت خو مونږ نه کوو، مو خو ډایرکټ پسې لاول راوالو سزا ورکو، ظلم دی. ډایرکټ پسې امسا راوالو سزا ورکو، دا ظلم دی.